بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. مونږ پښتانه اکثر په هر کار کې لږه جلتی کوو. نو په دې راته یو واقعه رایاده شوه چې حسن بصري رحمت الله علیه یو ځل په لاره باندې روان و. نو یو سړی وکتو چې د یو ښځې په غېږ کې خپل سر ایښی و او بوتل ورسره پروت و. نو هغه ویل دا وګوره شکر دی چې زه شراب هم نه څښم او د ښځې په غیږه کې مې سر هم نه دی پروت. وایي په دې کې یو کشتی هغه سمندر په غاړه باندې دی ناست و. نو یو کشتی ډوبه شو، هغې کې 5 کسان وو، 5 واړه ډوب شو. وایي دی एकदम اوبو ته ور ټوپ کړ او اوبو ته چې څنګه ورغو نو 2 کسان یې په یو غوپه کې راوویسته او 2 کسان یې په بله غوپه کې راوویسته. او بیا حسن بصري ته ویل چې اوس ته ور ټوپ کړه که نه. بس هغه ورته ویل ما له خو لامبو نه راځي. بیا ور ټوپ کړو، 5 مې هم راوویستو او بیا ورته ویل چې حسن بصري تا څه ګمان په ما باندې وکړو؟ دا چې کومه ښځې ته ما په غېږ کې سر ایښی و دا زما مور وه، او چې دا کوم بوتل کې ته ګورې چې دا جوړ شراب دي دا شراب نو بلکې دا ما سرکه روړي. زما والدینو زما مور زما تربیت داسې کړی که چېرته مسافر په کشتی کې راشي چې زه ورباندې دا سرکو روټۍ وخورم دا به د دې ښایسته مهمان نوازي وشي. او که مسافر یي د لارې ورته پته ني نو زه به ورته د کور لاره سیده کړم. دا زما مور زما تربیت کړی دی. نو دومره زر خپله رای نه دي قایمول پکار. لږ به جج کې خلک صبر به کې، احتیاط به کې او بیا به د خلکو متعلق خپله رای قایمې. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله.